غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو اویا سرداران مردار شوي وو او اویا تنه قیدیان جوړ کړی شوي وو. هغه اویا تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شو، هغې آزاد کړی شو. خو په سن 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو غضب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه الصلاة وسلام نه دا بدل اخلو. نو دریم کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیه الصلاة وسلام په دریم کال د هجرت باندې د مکې کفارو مشوره وکړله چې په نبی علیه الصلاة وسلام او د هغه په ملګرو باندې حمله کوو او کم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه یې هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و، لکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ورغلو، په هغو باندې روغ کال د غم تېر شو. دغه کم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بلسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړو. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 700 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه وو، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستل او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي، تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو، قتل شوي وو، د هغې یاد به تازه کوي. نو ټیم په ټیم به په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکۍ مشر یې وژلی، پلانکۍ مشر یې وژلی، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه. د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دې وې زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ له ځم او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر او ابو سفیان د هغه ښځه هم وه. نو ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې، زه به در سره ضرور ځم، زه پاتې کېږم نه چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کړم. دې هندي وي دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسانو لښکر روان شو. د نبی علیه الصلاة وسلام تر عباس رضی الله عنه دی په مکه کې و، پټ مسلمان شو، چاته پته نه وه. ده چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کېږي که نه، نو ده غلی غونته خط ولیکو. خط یې ولیکو او 2 تنو له یې ورکړو، دا نبی علیه الصلاة وسلام له په منډه ورسوئ چې په 3 ورځو کې دننه دا خط ورې تاسو نبی علیه السلام له رسولی. په خط کې نبی علیه الصلاة وسلام ته دا ولیکل وی ابو سفیان لښکر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډک دي او د ځان سره ښځې او بچې هم روان کړي دي، ښځې او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دوی قسمونه کړي دي چې ګورئ مسلمانان روغ نه پرېږدو، وی ځان هم وژني او تاسو هم قتل کوي. ګورئ خو د ځان حفاظت وکړه. نبی علیه السلام ته د مکې نه پټ دا خبر ولېږو. هلته چې نبی علیه السلام ته دا خط ورسېدو، نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې د مدینې منورې نه ګیر چاپېره سیکورټي واچوئ، ګیر چاپېره کسان کېنئ او د جمعې شپه وه، په مسجد نبوي په دروازه باندې کسان ودرېدل د نبي علیه الصلاة والسلام د حفاظت لپاره. شپه تېره شوه، سهار شو،
چې کله د جمعې مونځ وشو که نه نو نبي علیه الصلاة وسلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو وی تاسو خبر یئ چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده 3000 خلک را روان دي د اسلحې ډک دي څه وکړو ماله مشوره راکړئ د خپلو صحابه کرامو سره یې څه وکړه مشوره وکړه کوم مشران صحابه کرام چې وو هغوی ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو بار به راشي ناست پی یا به ستړي شي واپس به ځي او که مدینې منورې ته رادننه شو نو موږ به پرې موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو ښکته به سره موږ په تورو لګیا یو د کورونو نه به یې زنانه په غرګو ماشومان به په غرګو ولي یا به بار ناسي واپس به لاړ شي که په مدینه منوره حمله وکړه موږ به سره دلته وجنګېږو کبار صحابه کرام مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره په دې کې د منافقینو کم سردار چې د عبدالله ابن ابی بن سلول دی خو په ظاهر کې مسلمانو که نه دی هوښیار و تجربه کار و نبي علیه السلام پکې د ده نه مشوره واخیسته وي ته څه وایي عبدالله ابن ابی بن سلول مشوره وکړه چې د الله پاک پیغمبره زما زړه تجربه دا ده چې کله هم موږ د مدینې منورې نه بار ته په دشمن پسې وتو یو موږ نقصان مونتی دی موږ بار ښه د ورځ نه مونتی چې موږ په مدینې منورې نه په دشمن پسې بار ته وتو یو او چې کله دشمن په موږ باندې حمله کړې مدینې منورې ته راغلی دی بیا هغه زموږ دروغ نه دی تللی زما تجربه دا ده او مشوره مې دا ده چې د مدینې منورې نه نه وځو او دا مشوره یې ورکړه او که په مدینه منوره باندې هغوی حمله وکړه که نه وی ښکته به ورسره مونږ جنګېږو په تورو باندې د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي نو بس تیت تربیت تر شي او به تښتي لاړ به شي د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بهر ته نه وځو دغه نبي علیه السلام رایې هم وه خو چې کوم نوجوانان هلکانو که نه نوجوانان صحابه کرامو د هغوی جذبه زیاته وه او کوم صحابه کرام چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي کنه د هغې جذبه زیاته وه ځکه چې هغې په جنگ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل د هغې لویې مرتبه یې راولېږله او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایلو چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغې ته مړه مه وایه بل احیاء دا ژوندي دي عند ربهم یرزقون د الله په نزد ورله رزق هم ورکېږي دوی ته مړه مه وایه د هغې شهداو هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو او د هغې دا اصرار کوي نه د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو مونږ د مدینې منورې نه وځو مونږ په مدینه منوره کې د ښځو سره نه کښېنو هغوی به په مونږ باندې حمله کوي مونږ به ورته ناست یو نه مونږ وځو او مشوره یې وکړه د الله پاکه پیغمبره که بار ته وځو که نه نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو نو که مونږ شهیدان شو هم زمونږ دپاره بهتر ده غوره ده او که ژوندي پاتې شو فتح ومونته هم غوره ده خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی زمونږ دپاره خو په دواړو کې فایده ده یا به غازیان شو فتح به مومو یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی لوی مقامونه به راکړي نوجوان صحابه کرام چې حتی در دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وکړو وی قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه پار تلې ما جنګېدلی دی خدای پر ډوډۍ نه خورم بل صحابي راپاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه موږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه پرېږده چې موږ بار وځو جنګ وکړو شهیدان شي چې الله راله جنت راکړي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده خو د دې نه مخکې نبي علیه صلات وسلام د خپل یو خوب بیان کړو ما خوب لیدلی دی ما مضبوطې 2 زغرې اچولي دي خوب مې لیدلی دی او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپله توره داسې تاو کم که نه نو د دې مخ کې حصه ماته شي او بیا چې دوباره توره تاو کم که نه نو د هغې مخ کې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي دوباره د هغې مخ کې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کم مخ کې حصه ماته شي یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي او چې بیا توره تاو کم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي معنا اخري فتحه به مسلمانان مومي صحابه کرامو فرمایي د الله پاکه پیغمبر خو شهادت کې که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو ته ولې موږ بار ته نه پرېږدې نبي علیه السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل نبي علیه السلام خاموشه ناست و بس کور ته دننه شو چې کور ته دننه شو او د کور نه راووت 2 زغرې اچولې 2 زغرې اچولې وې توره یې په لاس کې نیولې ده نو مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو ای ګوره
نبی علیہ السلام خو خفه کړو کنه مونږ یو وایي چې داسې کوو بل وایي چې داسې کوو د نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازلېږي او د هغه خبرې ته مونږ اړخوت کېنښودو خو څوک وایي مدینې نه وځو څوک وایي د مدینې نه نه وځو په کار مونږ له دعوه چې مونږ ویلې چې د الله پاکه پیغمبر چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو وی مونږ د نبی علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو خپلې مشورې خو ورکولې نو نبی علیه السلام خفه شو نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې و موږ خپلې مشورې ورکړو نبي اسلام خبرې ته غوږ کېنښودو نو هغې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه نه وځو دلته به جنګ وکړو ځه که ته پرې خفه یې مونږ نه وځو دلته به جنګ وکړو څنګه چې ستا خوښوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي تر هغې پورې نه دي تر څو چې جنګ نه کړی بس اوس ما اسلحه اچولې ده اوس به ځو جنګ له اوس پاتې کېږو نه بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو روان شو د مدینې منورې نه په لاره باندې څه مزل لاړو نو هلته کې یو ځای راغی نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي ودرېږئ چې ودرېږئ هلته نبي علیه صلات وسلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچو چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي هلکان څومره دي د خپل لښکر معاینه یې کوله کوم ځای کې چې نبي علیه صلات وسلام پړاو واچو هلته کې اوس یو جومات راڅه دی مسجد مستراح ورته ویلی شي مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی دلته د نبي علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره داسې ګیر چاپېره کتل نبي علیه صلات وسلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کمي هغه واپس کوي کورونو ته یعنې دا نابالغه دي واړه ځان سره جنګ له نه بیایي نو چې د چا به عمر د 15 کالو نه کم نو هغه به یې رسته کور ته به یې لېږو په دې دوران کې یو صحابي دی هغه په صف کې ولاړو نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه رافع رضی الله تعالی عنه د عمر خو کم و د دې په صف کې ولاړو نو د د خپې د پوندې اوچتې کړې د ګوتو په سر داسې ودرېدو ځان یې دنګ کړو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي ما واپس نه کړي نو د داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی نبي علیه السلام پرې تېر شو خیال یې ورته نه شو ځکه چې قد یې لوړ نو سموره ابن جندب رضی الله عنه عمر کم و دیم نبی علیه السلام راویستو وی ته ځه کور ته ته ماشوم یې د ورته د الله پاکه پیغمبره زه دې واپس کړم او رافع ابن خدیج خو هغه دی ولاړ دی هغه ته خو څه نه وایي هغه هم زما نه په عمر کې کم دی نبي علیه السلام ته وفرمایل ما ولې کور ته لېږې دی ولې پرېږدې بیا ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره پر زه د ده نه کمزور یم نه یم که ما نه دې به پرځولو را او زه یې را پرځوم دا ګوره د نوجوانانو صحابه کرامو د هلکانو د جهاد سره دومره مینه وه سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره تا رافع ابن خدیج پرېښودو دی خو زما نه زورور نه دی راوله ما په پرځولو زه دې را پرځوم نبي علیه الصلاة والسلام داسې د خوش طبیعتۍ دپاره ویې لکه راوځئ دواړه پرځولو که چې څوک چاک دی نو چې دواړه ورغله که نه نو رافع ابن خدیج رضی الله تعالی خو یې راتاو کړ ځمکې ته نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی ته فرمایي ما درته نه چې الله پاکه پیغمبر دی په ما کمزور دی نو ته دې پرېږدې او ما کور ته واپس کړئ نبي علیه السلام ورته وایي عزت هم راځه جهاد له صرف دا دوه صحابه کرامو سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی چې د دوی عمر د 15 کالو نه کم او دوی پکې شریک شوي جهاد کې غزوه احد کې نور چې څومره کم عمر وه واپس کړو دوی رالو چې کله د غزوه احد کله چې د احد مقام ته راورسېدل که نه د احد مقام ته راورسېدل نو په دغې عین ټایم کې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه او څه خبره یې وکړله دا خو جنګ نه دی دا خودکشي ده زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي مونږ ورته وایو د مدینې نه نه وځو دوی راووتل نو دا خو جنګ نه دی دلته 1000 کسان دي هلته 3 زره دي دا خو جنګ نه دی خودکشي ده خو دا جنګ وی مونږ در سره شریک شوي وو دا خو ځان وجل دی هسې نو عبدالله بن ابی بن سلول د تود جنګ نه پخپله هم واپس شو 300 کسان یې د ځان سره روان کړو 300 کسان نو د مسلمانانو لښکر خو د مخکې نه 1000 کسانو نو 300 د ده واپس کړو 100 کسان پاتې شو 200 پاتې شو دی لاړ مدینې منورې ته وي مونږ جنګ نه کوو نبي علیه الصلاة والسلام په هغې جنګ په ځای باندې نظر واچو نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلي وو که نه کافر مخکې راغلي نو کم طرف چې د اوبو طرف په هغې باندې هغې نه اول قبضه کړې وه نبي علیه الصلاة والسلام داسې وکتل نو په دغې ځای کې یوه کنده ده او غونډکۍ به تاسو لیدلې د احد یو خو د احد غار دی غار دی خو ډېر لوړ غار دی خو خواته هغې مسجد سره یو غونډکۍ ده د دغې غونډکۍ نه شا طرف ته خو تاسو کتلې یو کنده هم ده د اوبو اوس هم شته خو په هغې وخت کې به ډېره جوړه کنده اوس لږه جوړه ده
د نبی صلی الله علیه وسلم چې وکتل د کندې ته یاره هسې نه چې موږ دلته په جنګ شو دا کافر په دې کنده کې پټ پټ راشي د غونډۍ باندې راوخي چې په موږ حمله ونه کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې غونډکۍ باندې 50 تنه کېنول. فرمایل وی د دې غونډۍ نه به تاسو راکوزېږئ نه، که موږ فتح ومونته هم به نه راکوزېږئ، که موږ شکست ومونته هم به نه راکوزېږئ، تر دې کو زموږ غوښې مارغان وتښتولې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه. 50 تنه نبی اسلام په دې غونډکۍ کېنول بیا هسې نه چې کافر په موږ باندې شا غاړې حمله ونه کړي، تاسو په دې غونډۍ باندې ناست یې. اول مقابله شروع شوه، یو تن به راوته، صفونه دواړو طرف ته جوړ کړه شو، یو تن به راته حمله به یې کوله، دو تنو به مقابله کوله. په دې مقابله کې هر مسلمان له چې کافر راته کافر مردار کړی دی، مسلمان په فتح ممکن ده، حتی تر دې پورې چې 2 کافر مردار شو. په دې لږ جنګ کې 2 کافر مردار شو. په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وروته. د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې کنه دا چې کوم ځکه نبی رسول الله والسلام صفونه جوړ کړ، د نبی رسول الله بیان وکړو او خپل تور حدیث راوستله. زما دا تور زه چاته ورکم چې د دې حق پوره کړي. خپل تور نبی رسول الله راوستله، زه د خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د دې تور حق پوره کړي. یو صحابي براتو هغه به د الله پاک پیغمبر زه حق پوره کړی شم، مال راکړه. نبی رسول الله به انکار کو. اخر کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ راغی، دورته د الله پاک پیغمبر مال راکړه، زه به حق پوره کړم. نبی رسول الله دته ورکړه، دته یې څنګه ورکړه. د مخکې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د په جنگ کې ډېر عجیب حالت و. د ټول عمر په جنگ کې سور پټ کې و، سور پټ کې به والو او په جنگ کې به ډېر په یو تکبر سره غونته ګرځي. د ځان له انداز په جنگ کې نبی رسول الله دا انداز ډېر خوښاو. نبی رسول الله د تور ورغاوي ته د حق پوره کول شي. نو چې کله داسې د یو تن جنگ وشو، 2 کافر مردار شو، نو ابو دجانه رضی الله تعالی میدان ته وته دا تور داسې تاو کړه او اشعار ویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل. انا الذي عاهدني خليلي، زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده، زما هغې دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی. نبی رسول الله یادو او د هغې غر په لمن کې زما نه وعده اخیستې ده. څه وعده یې رااخیستې ده؟ الله اقوم الدهر في القیول اضرب بسیف الله والرسول. زما نه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله او د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم. زما نه دا وعده اخیستې ده. دا اشعار یې وویل او دا توره یې داسې تاو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو. ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر روان شو. نبی رسول الله داسې وکتل کنه ډېر په تکبر او په غرور روان. نبی رسول الله مسکی شو، وی الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی. الله ته تکبر داتلو وی ډېر ناخوښه دی. الله چېرته دا نه خوښوي، خو په حالت د جنګ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی. وی الله ته د تکبر داتلو ناخوښه دي، خو چې د کافر سره د مقابله بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي الله ته داتله بیا خوښ دي. د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي، بیا به ښه په تکبر سره ګرځي. د ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر په تکبر سره په دې جنګ کې روان شو. نبی رسول الله په خندا شو، الله دا تله ډېر نه خوښوي، خو په جنګ کې ډېر خوښ دي. ګورې او دا توره داسې تاو کړه که نه روان شو چې په کوم طرف پته نو د کافرو دا ستري به یې غورځول داسې یو به ور مخله نه شو راتلی، حتی تر دې پورې چې لاړ که نه او دا توره چې اوچته کړه ویې کتل نو هنده یې مخې ته ولاړه ده. هنده مخې ته ولاړه وه، د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده. نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد ده. نو یو کافر هم خواله رانغی. نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا وي توره خو د نبي علیه صلات وسلام ده، نو ده په بېڅوکه ښځه باندې زه څنګه وچلومه؟ دا توره د نبي علیه سلام ده، دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه یې په بېڅوکه ښځه وچلومه، د هغې امداد له څوک نه راځي. نو توره چې ورستی کړه هغه یې پرېښوده، هېڅ یې ورته ونه وي، څه یې ورته ونه وي. دارنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته. هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه، ځکه چې حمزه رضی الله تعالی په کوم طرف ته که نه نو بس د کافرو سرونه به ورته تاوېدل، داسې په بهادرۍ سره جنګ کې د بهادرۍ سره. خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و، حبشي غلام و، هغه پې ګزار وکړو وحشي.
وحشي بن حرب او دی یو تن را لېږلی د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنګ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کو که نه شهید دې کو ته زما د طرفه ازاد یې دی په دې لالچ را لېږلی و د وحشي بن حرب نو چې کله جنګ شروع شو نو خو جنګ نه کو دی د یو ګډ شاته ناست و حمزه رضي الله عنه به یې غلی غلی سي کو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله عنه په ده باندې نظر نه ورېده یو ګډ شاته ناست و نو حمزه رضی الله عنه روان و دې ناڅاپي پاڅېده په دې نوم کې وله نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه یې ومنډله شاته د حمزه رضی الله عنه نه ووتله حمزه رضی الله عنه څو قدمه لاړ خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دې چې څنګه حمزه رضی الله عنه باندې ګزار وکړ بیا شاته لاړ سیټ ته کېناست بیا په جنګ کې د شرکت نه دی کړی د خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه آزاد شم که نه زه حمزه ما قتل کړو ما ورته ازادي میلاو شي دکه وحشي بن حرب چې د نبي علیه صلات وسلام ترې په ډېر بې درده شهید کړی و او نبي علیه صلات وسلام ته چې کله حمزه رضی الله عنه رایادېده کله ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي بن حرب بیا دی راغی چې کله مسلمان شو د نبي علیه صلات وسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کو چې کله مسلماني ده ځان یې نه ښکاره کو ښه مخکې پټ کړی و وي هسې نه چې نبي علیه السلام مې وپېژني چې ته هغه نه چې زما تره دې قتل کړی و زه ستا اسلام نه قبلېږي لر کېږي زما د مخې نه نو ځان یې پټ کړی و ځان یې نه ښوو نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي بن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبي علیه صلات وسلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې ما له یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي بن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پرې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي بن حرب ته یې وویل نبي علیه السلام دومره کرې کار وکړه که نه چې ته مسلمان شو الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شي و نو زما زړه ته درد راځي وحشي بن حرب ډېر پښېمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو وایي زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبي اسلام تر شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه هغه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب د پیغمبرۍ دعوه وکړه ده د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفاره صرف دا ده دی روان شو پټ مسیلمه ابن کذاب پسې او څنګه چې حمزه رضی الله عنه په دې نوم باندې والی شهید کړو که نه دکه شانتې مسیلمه ابن کذاب په دې نوم کې په دې نیزه وپورې راپورتې ایست هغه یې مردار کړو دا هغه سړی چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه هغه په دې نوم کې په نیزه مردار یې کړو ویې ځه ما د خپل ګناه کفاره ادا کړه ده ځکه چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړی و خو هغه د نبي علیه السلام محبوب تره و خو د نبي علیه السلام په دشمنانو کې مې بدترین دشمن مردار کړو بدترین دشمن مې مردار کو هغه کافر مې مردار کو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې